اوس جی فدیه په چا باندې ده او روژه به څوک نیسي دې خبره ته یاد شه. دوو کسانو باندې جی روژه ماتول، یو داسې یو انسان دی هغه ته داسې بیماري ده چې ټیک کېږي نه، هغه بیماري ټیک کېږي نه، لکه کینسر دی جی، نو دې روژه چې کوم دی نو ماتولی شي او دې فدیه ورکولی شي اگر که نوجوان دی. بل یو انسان شیخ فانی دی، مانه بوډا دی، د دې نه پس دې نه ځوانېږي او دونه بوډا شو چې روژه نشي نیولی، دا دوه کسان به فدیه ورکوي. د دې نه ما سوا نوجوانان که مړه کېږي مو زنکدن هم دی بیا به هم چې کوم دی نو فدیه نه ورکوي ښه، ځکه کیدای شي الله صحت ورکړي او روغ شي نو بیا به روژه نیسي. په دوو کسانو باندې فدیه ده ښه، یو په نوجوان باندې هغه نوجوان چې هغه ته داسې بیماري لګېدلي چې هغه بیماري ټیک کېږي نه، او یا داسې بوډا چې هغه مرګ ته نږدې شیخ فانی ورته وایي، یا مانه کمزوري ډېر زیات روژه. اوس فدیه څومره ده، فدیه ته توجه شي. فدیه علما کرام وایي که د اسکو په مقدار کې ورکې نو درې نیم کیلو، کجورې 3.5 کیلو د یو روژې، جوار 3.5 کیلو او اوړه 2 کیلو او 50 ګرام ښه. د دې یو انسان دی وسی کېږي مالدار دی نو هغه به د فدیه دغه ورکوي ښه، د اوسکو فدیه، ځکه اوسکې ډېرې ګرانې دي. یو انسان هغه نه لږ کمزوری دی هغه به د کجورو فدیه ورکوي، 3.5 کیلو ریټ به ولګي، د 3.5 کیلو هغه به ورکوي. یو انسان د هغه نه هم کمزوری دی 3.5 کیلو د جوارو چې کوم دی نو مقدار به ورکوي. یو فدیه د یوې روژې 3.5 کیلو، 3.5 کیلو جوار، 3.5 کیلو کجوري یا 3.5 کیلو اوسکې، د دې نه چې هر ورکولی شي. او یو سړی ډېر غریب دی نو هغه به 2 کیلو او 50 ګرام 2 کیلو او 50 ګرام اوړه ورکوي د غنمو ښه. اوس د دې راټوله څوک د یوې روژې دا فدیه ده، پوه شئ په مسله باندې. دغه رنګ یو خبره یاد ساتئ، د منځونو هم فدیه شته ښه، د منځونو هم. یو انسان دی 2 څیزونه داسې دي چې د دې بل سړی نشي ادا کولی، روژه بل چاله نشي نیولی، منځ بل چاله نشي کولی، نور عباداتو کې دغه شته، صدقه د بل په دی ورکولی شي، حج بل چاله کولی شي، عمره بل چاله کولی شي، داسې کولی شي. خو دا 2 عبادات یو مسلمان بل نه نشي کولی ښه، صدقه دا روژه او څه منځ. او د دې دواړو فدیه چې کوم دی نو د روژې فدیه خو قرآن کې تذکره کړې وعلى الذین یضیقونه فدیة طعام مسکین راغلی دی، یو مسکین به مړی او یو مسکین 2 کیلو او 50 ګرام اوړه دي ما درته ووایي. دغه رنګې د منځونو باره کې صراحتا احادیثو کې څه نشته، خو علما کرام په دې باندې قیاس کوي چې د منځ هم دغه عمره فدیه د یو منځ. خو هغه سړی چې هغه دنیا نه تللی دی وفات شوی دی ښه، د هغه سړي داسې نه ګوره چې وس یې په ورسې دوباره به منځ کوي ګورې ښه، داسې نه چې یاره جي زه مونځ نشم کولی جي فدیې به ورکومه، دا شی پکې نشته جي ګورې ښه، دا خبره یاد ساتئ ذهن ته مسله ده. اوس چاته څه اشکال ووایې چې په څه باندې روژه ماتېږي، چاته ووایې څه مسلې تپوس. نو د اذان نه یو خبره د ټیم باره کې یاد ساتئ. بعضې خلک وایي یاره جي په اذان به روژه نه ماتې، په ټیم به ماتې. نو دې خبرې ته یاد ساته، دا غلطه خبره ده ښه. د اذان په ټیم کېږي که نه، ولې بې ټیمه څوک اذانونه کوي څه، دا خبره ذهن کې واچوه ټیک شي جي. اذان وشو دا د هغه کسان دپاره چې انپړه دي. اوس یو سړی دی عالم دی او هغه ته دا نقشه کې چې کوم ټیم لګېدلي دا ګورې 4 منټه وروستو وي ښه، که د ټیم حساب کې نو 4 منټه د نقشې نه مخکې ټیم داخل شي، بیا خو هغه ټیم کې روژه ماتوه که د ټیم حساب کې، ځکه په ټیمونو خو ته نه پوهېږي عامي سړی. که ته راشې تا کتاب ته کښېنوم او ته ما ته ټیم د کتاب نه راوباسه، په ټیمونو ګورې عامي سړی نه پوهېږي. که انسان عامي دی او دی وایي زه په ټیم پوهېږم چې په دې ټیم داخلېږي او په دې دغه کې ما سره کښېنوه چې ول سترګې رڼا کړم، په ټیم تاسو نه پوهېږئ. ها د اذان نه د صبحي د اذان نه 15 ساعته مخکې د اذان کېږي، اعلان وشو پته ورګي چې 15 منټه پاتې بس دغه کوي ښه. یو انسان دی ډېر کار ته جي اوبې خولې ته واچولې اذان یې وکړ نو خیر دی ښه، خیر د څه خبره نشته. خو دا یو پیره عادت په نه جوړي چې یاره جي بس اذان به کوي زه به اوبس کړم نه، بعضې ټایم کې انسان دی مجبوره دی، خیال دی انسان کمزوره دی. خو او د دې نه ما سیوا چې د اذان نه 15 ساعته مخکې ټایم تاسو ته پته لګېدلي که نه، پښمني کې خو ټول تاسو چرګان جنګوئ، څوک لډوګانې کوي، څوک تاشونه کوي، ټول ویښ یې که نه، که نه قرآن هم پکې څوک تلاوت هم کوي، تلاوت والا پکې څوک شته که نه. سبحان الله سبحان الله ماشاء الله ټیک شي جي. او دا کم ټایم کې چې دغه کېږي افطاري کېږي چې اذان وشي نو بس تاسو روژه ماتوئ درس ته وباسئ ښه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري. الله ستاره رضا راغلي دي خدای د رمضان مبارک معظم او مکرمه خدای میاشته په دا میاشت کې الله هیڅ نه رد کیږي، الله په دا میاشت کې هیڅ دعا نه رد کیږي. الله مونږ چې کومې دعاګانې مخکې کړي دي الله هغه دعاګانې خدای قبول او منظور کړي. د کومو کسانو چې لاسونه اوچت کړي دي خدای ستا در تم لاس اوچت کړي دي، ستا ذات تم خدای کچکولونه نیولې دي. الله مونږ فقیران یو خدای، مونږ مسکینان یو، الله ستا در کې خدای خیرماران یو.
الله زمونږ بل در نشته خدای حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت او الفت محبت باندې وګورې الله د دې حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي الله مشکلات حل کوونکي ته خدای مشکلات په خپل د قدرت باندې ختم کې الله په زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله چاته زموږ یو ملګری د دعا التجا کړی د فیصل به یې نوم دی ډېر څه مشکل دی ورته الله مشکلات په خپل د قدرت باندې حل کې الله هر قسم څه قسم زړونو کې څه قسم شری مقاصد او حاجتونه الله د خپل در نه پوره کې په دې مجلس کې څوک بیماران دي کورونو کې زما خويندې بیندې بیماران دي هسپتالونو کې څوک بیماران دي الله شفاء کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله بیماری په صحت باندې بدله کې الله رمضان المبارک ته خدای د رزق ورکولو وسعت ورکولو والته الله د چا کاروبارونه پکې کمزوري دي الله د کاروبار انتظام خدای اوکا الله د خپل کاروبار انتظام خدای اوکا د حلال رزق انتظام خدای د اسمان نه اوکا الله حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتال نه خدای اوساتا خصوصا په اخره کې خدای د رمضان المبارک معظم میاشته الله د چا پزلونو کې نفرتونه دي الله نفرتونه په محبت باندې خدای بدل کې الله نفرتونه خدای په محبت او الفت باندې بدل کې خصوصا د میروس کې الله تا قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد باندې خدای او ساتي او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام